نو دا مسله ډېره ګرانه وه په هغه وخت کې. زموږ په دې ملکونو کې یو دور داسې و چې د توحید او د سنت مسله به ډېره ګرانه وه، او چې چا به دا خبره وکړه نو دا پنجپیری دی. اوس دا نوم څوک دونه بد نه ګڼي. ستاسو په دې مومند ځای په ځای لیکلي دي چار روزه تربیتي اجتماعي پنجپیر زیر قیادت شیخ قرآن مولانا احمد طیب الطاهري. دا نوم به ډېر ګران و. موږ طالبانو صرف په ناوګۍ کې مدرسه جوړه وه د رحماني صاحب د پلار د مولانا ګلرحمان صاحب و. نو په غازي بیګ کې یو جومات ته واړه وو، ستانه شو، د ماسپښین لمونځ هم کوو. یو بوډا راته وویلې طالبانو د کوم ځای نه راغلی؟ موږ ویل د پېښور نه. ویل چېرته ځئ؟ ویل موږ ویل د ناوګۍ. ویل د هغه کافرو مدرسې له ستاسو میندې داسې داسې کوو. او بوډا راپسې رامنډه کړي. په نور پښتانه ملکانو یو خدای دې غیر که طالبان دي څه کار، نو دې ته به د کافرو مدرسه ویله. او باجوړ کې دا اوله مدرسه وه. زه هغه وخت کې طالب العلم وم، نو هغه وخت کې به نظمونه هم جوړول. ټول دا ناظمان ډېر شوي دي. په حق پرستو باندې ډېر وشو ظلمونه، او ورانې مدرسې شولې او بند شولې درسونه، او غمبار کې کورونه سوي وو، او قرآنونه چې د کویانو ته اچېږي داسې ډول و. دا چا نه شو ویلی. نو د خلکو ویل چې دا پنجپیری به چېرته کافري یا بې ښکري یا بې لکۍ. نو صحابۍ له چې لاړ شي، یو شاه منصور دی، یو پنجپیر دی، یو زیده ده، یو صحابۍ ده، یو مانیری ده. دا کلو نومونه دي. پای کې عالم مولانا محمد طاهر صاحب زموږ استاذ و. شپېته کاله وشو چې ما د هغه نه قرآن ترجمه کړی و. 1000 کال ستاسو د ایزي له راځم چې روزو کې هم راغلی یم. نو زه هم پنجپیری یم، نو ما نه ښکر شته نو مې لکۍ شته. بیا چې کله انقلاب راغله نو ما 12 کاله هجرت پنجپیر ته وکړ. د میجر امیر صاحب په کور کې اوسېدوم، او قرآن او حدیث به مې په مدرسه کې وی 12 کاله. نو هلته به مې طالبانو ته ټوکې کولې چې هلکه پنجپیري نه لکۍ او نه ښکري، او اصل پنجپیری عبدالجبار دی. ویل ولې؟ نو مال یو خو دا شیخ قرآن مولانا احمد طاهر و، د دنیا نه لاړ، الله دې قبر منور کړي. نو د هغه په ځای زموږ د باجوړ عالم شیخ الحدیث مولانا محمد یار باشا د بټمالۍ 30 کاله هلته حدیث ویلي. نو دویم هغه شو، هغه د دنیا نه لاړ. نو اوس مولانا احمد طیب الطاهري دی، نو دا دریم شو. او څلورم مفتي سراج الدین چې لوی مفتي دی د ټول پاکستان، او هلته دور حدیث کوي. نو څلورم هغه دی. پنځم الجبار، پنځم زیرمه چې 12 کاله مې هلته درس وکړ. ما نه لکۍ شته او نه مې څه. دا نوم داسې یو خلکو ته باو جوړ شوی. موږ ملنګان یو، او د هر چا لمنې ته خیر اچوو. اوس الحمدلله د اشاعت مدرسې د توحید او د سنت مگر هغه مومند پخواني مومند نه دي. ما اورېدلي مولانا سردار 1200 جینکۍ په مدرسه کې مومند، او 1200 زن. پرون مې یو ځای کې ختم و په دغه کې باجوړ کې. ویل مومند ته ځم او 13 زنانه به فارغېږي، او مې خولو له ګوتې ویوړې. تعجب، مومند او 13 زنانه؟ ویل په روز کال لا 11 وي. نو بهرحال دا نوم ډېر ګران و. د دې وجې نه د توحید مسله ډېره ګرانه ده.